السلام علیکم تاسو JN91 نیوز ګورئ د پښتو چې کوم نیو فلم ریلیز شوی دی عشق مبارک د هغې کوم مین ویلن دی اظهر چیمه صاحب هغه راسره موجود دی چې بهترین طریقې سره اداکارۍ کې خپل ایکټینګ کړی دی او د هغې فلم حوالې سره به بنیادي تپوسونه کوو. اظهر صاحب د ټول ناول ستاسو ډېره شکریا چې تاسو مونږ ټایم راکړو. ډېره مننه ستاسو هم ډېره مننه ځکه چې دا چینج ستاسو د سوشل میډیا او د میډیا په ذریعه باندې راغلی دی. تاسو ته دا هم پته لګي چې ښه څیز پروموټ کول او خراب څیز پروموټ کول نو هغه په تاسو باندې ډیپینډ کوي. تاسو ډېره شکریا هغه چې هر څوک زموږ تصویر شیر کړي، پوسټ شیر کړي، ویډیو شیر کړي، لایک کمنټس خو نو دا غیم ډېره زیاته د زړه د کومې نه مننه کوم. تاسو هم ډېره شکریا. دا راته ووایئ د یو کس خواهش چې هغه ایز ا هیرو چې کوم دی هغه فلم کې کردار ادا کړي انټرویو کې، تاسو ایز ا ویلن چې کوم دی خپل یو نوم ساز کو څه وجه کېدای شي؟ ویلن سره مې بې انتها شوق دی او هیرو ویلن هم هیرو دی، هیرو میرو دی. ایکٹ پکار دی اکه د ویلن دی او که د هیرو دی اصل چې کوم دی هغه ایکٹ دی. دا راته ووایئ دې فلم کې داسې نوي څه دي تاسو خو نور هم کار کړی دی او دې فلم کې نیو درته څه ولګېدل؟ دې فلم کې نیو دا دی چې یو روایتي نه هټ کې فلم دی، لو سټوري ده او زما مین مقصد دا د ملنګي د جانان او د عشق مبارک او زما مین دا مقصد دا و چې دا ټرند چینج شي، یو دیتا دا بزنس لګ بحال شي. د دې د وجه نه د دې خلکو 150 کورونه چلیږي د یو فلم جوړېدو سره. مونږ وایو چې دا بحال خو د ښه کار سره زموږ پښتون کله چې ټریلر ریلیز شي یا یو غاڼه ریلیز شي زموږ پښتانه په لاندې وګوره بیډ کمنټس کوي. ولې کوي؟ زموږ کار ټیک نه دی، کار به ټیک کول غواړي. د هغې دپاره به میزه راپاسم، بیا به سینما اونر راپاسي، بیا به زموږ آرټسټان او د هغې نه پس بیا دا پبلک چې پبلک مننه جی چې پبلک وایي چې دا فلم ښه دی. د دې مطلب دا دی چې خلک هم دا نوي فلمونه او دا نوي چهرې او نوي سټایل دا خوښول غواړي. اظهر صاحب دا راته ووایئ اکثر فلمونه چې کوم دی پای کې داسې آیټم سانګ وي چې د هغه د فیملي سره نشي کتلی، مشرانو سره دا فلم کتلی شي؟ بېشک به دعوې سره وایم که یو قسم دا ووایي چې دا ښه فلم نه و، دا ولاړ چې څونه کسان دي د ما د مخې دی نه وایي د زړه نه دی وایي چې چا هم دا وایي. بالکل اخره کې یو تاسو کومه اصغر صاحب زموږ پښتو فلمونو باندې کوم کریټیسزم کیږي د ټوپک تمانچې باندې تاسو دغه سیس موږ له ایوارډ کول پکار دي په کوم موضوعات موږ له کار پکار دي چې تاسو یې کمې محسوسوي؟ نه دغه ایستل نشي، دا ډز ډومک دا ایستل نشي، خو د هغې طریقه جدا ده. اوس انډیا چې دی نو په فلم کې شراب استعمالي، هغوی ایکشن استعمالي، هغه په کومه طریقه استعمالي. زموږ چې کوم دی نو زموږ اصل خبره دا ده چې یو خو د بجټ مسئلې، پروډوسر چې کوم هم راغلی دی هغه د بزنس لپاره راغلی دی او بل پروډوسر د دې لپاره راغلی چې د دې جینۍ سره زما تعلق دی، په دې به زه فلم جوړوم. یو دغه پروډوسر دی، یو دی شوقي پروډوسر چې هغه زه خپله یم. زما دوه درې مقصد و، یو چې دا فلم ټرند چینج شي، نوی لکان راشي، میبي چې هر څوک وایي چې نوی لکان راشي، سټوډنټان راشي، آرټسټ جوړېدل غواړي چې څوک زموږ پښتو فلم ته کنځلو کې ونه کړي او انشاءالله د ژوند د مرګ او د ژوند پته نه لګي. بالکل اخره کې اظهر صاحب جی خو تاریخ به دا لیکي چې داسې یو ټیم و هغه راغلی او دا فلم ټرند یې چینج کړ.